د دغه غلط ماحول د ناستې د وجې نه دا ماشوم په مستقبل کې یو غټ ډاکو جوړېدی شي، دا په مستقبل کې یو غټ قاتل هم جوړېدی شي، دا په مستقبل کې یو غټ ظالم هم جوړېدی شي. ځکه بنیادي تربیت چې کوم د ماشوموالي دی کوم د نوجوانۍ دی د هغه تربیت د دې محروم شو. دې وجه باندې الحمدلله د مدارسو ماحول د انسان ته ډېر څه ورکوي، ډېر څه ورکوي. ځکه ډېر څه ورکوي. زه به تاسو ته د مدرسې په هکله باندې یو د تربیت په لحاظ سره یو قصه ذکر کوم. یو غل هغه به غلا کول، نو یو ورکوټې بچی و دا غل لا ولګېدو، دا ورکوټې بچی په مدرسه کې داخل څه کې داخل کو مدرسه کې داخل. د دې دپاره چې زما دا بچی به زه مدرسه کې داخل کړمه نو داسې کوټې غوندې غټ شي، بیا به د غلا طریقه وښیم، بیا به د غلا طریقه وښیم. دا ماشوم لاړو مدرسې ته لاړو. مدرسه کې ظاهره خبره د ماحول او بیا ماحول د قرآن ماحول د الله د عظیم کتاب ماحول، نو په دې کو شک نشته چې د ماحول ډېر غټ اثر وي. هغه ماشوم په مدرسه کې سبق وی تر دې پورې چې داسې لږ غټ شو که نه، پلار ورته وویل نور مدرسه پرېږدوه، اوس راځه د غلا طریقه ته ښیم. څه ورته ویل؟ د غلا طریقه ته. او ډېره ښه ده. پلار د ځان سره دغه طالب علم بچی روان کړو د غلا دپاره. چې کله د غلا دپاره روان کړو، دا پلار ورته ویل بچیه زه به دیوال باندې پورته وراوړم، ته به صرف دومره کوې چې په دې دروازه کې لاندې به خلک څاري او ما ته به وایي چې ګوري. څه به راته وایي؟ چې ګوري. دا یو ټکی به استعمالوي. نو زه به دا هغه ځای نه راټوپ کوم او منډه به ووهو او ښه تېزه منډه به ووهو، ځکه غل سړی خو ډېرېږي. نو هغه چې کله پورته ورختلی که نه، دې ورته وویل بابا جانه ګوري. څه ورته وایي؟ ګوري. صحیح وه چې پلار خو هسې سړی غلام کوي او بیا خو سړی هسې هېرېږي چې پلار را دانګلې دی، چې پلار هم منډه و بچی هم منډه و، دواړه تیزۍ کې روان دي. او پلار ورته وایي بېوقوفه څوک ګوري؟ څه ورته وایي؟ څوک ګوري؟ څوک خو نشته. او بچی ورته وایي الله ګوري. بھائی څوک ګوري؟ الله ګوري. سبحان الله. بس د پلار د دغې ماشوم د دغې خبرې کولو په وجه باندې الله پاک د هغه زندګي بدله کړه. الله پاک د هغې زندګي بدله کړه. بس الله ته توبه طایب شو. یا الله څه چې مې کړي هغه باندې توبه. دا د دغې ماشوم د برکت د وجې نه چې دا غل ډاکو راولګېد او خپل بچی مدرسه کې داخل الله یې ورته وښود. څوک ورته وښود وایي؟ الله یې ورته. دې وجه باندې